بسم الله الرحمن الرحیم. یو چا پوښتنه کړې ده، دوه سوالونه یې کړي دي او دواړه ډېر اهم او مهم سوالونه دي. اول سوال دغه دی چې پر موبایل باندې کرکټ میچ کتل او یا هم د فوټبال میچ کتل دا څنګه دی؟ د شریعت د لحاظ سره د دې حکم څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. پر موبایل باندې یا پر ټي وي باندې او یا هم پر سکرین باندې کرکټ میچ کتل دا تقریبا د وخت زیاده، یعنی بعینه کرکټ کول او بعینه فوټبال کول، یو کیل کول، دا خو خپل ناجایز عمل نه دی. لیکن پر موبایل باندې میچ کتل او پر ټي وي باندې میچ کتل یا هم پر کمپیوټر باندې میچ کتل، اوله خبره خدا ده چې دا د وخت زیاده، په دې سره د انسان وخت ضایع کیږي. دویمه خبره چې دا لغو او عبث کام دی. که چیرې یو سړی په خپله کرکټ کوي یا یو سړی په خپله فوټبال کوي نو د ده جسم ته فایده رسیږي، دې ته عبث او لغو نه ویلی کیږي. لیکن که یو سړی پر موبایل باندې د بل چا میچ ګوري، د فوټبال میچ ګوري یا هم د کرکټ میچ ګوري، نو دا د وخت زیاده. د وخت زیاده رقم ده چې د دې میچ دته هیڅ ګټه نه رسیږي او هیڅ فایده نه رسیږي. او کله کله دغه میچ کتل د ګناه سبب هم ګرځي. د ګناه د سبب په وجې که چیرې دغه میچ د ګناه سبب ګرځي نو بیا په دې صورت کې د میچ کتل ناجایز دی. د ګناه سبب لکه دا رقم کله کله نه بلکې اکثره د موبایل پر سکرین باندې چې سړی میچ ګوري فحش تصویران راځي او دا قسم اشتهارات راځي چې هغه بالکل فحش وي یا د نامحرمو ښځو تصویران وي. نو فحش تصویران کتل یا د نامحرمو ښځو تصویران کتل دا په اسلام کې مطلقاً ناجایز عمل دی. نو که ته میچ ګورې او د میچ په وجه باندې دغه تصویران ستا مخ له راځي او ته دا تصویران هم ګورې نو دا ناجایزه او غیر شرعي عمل دی. حدیث پاک کې راځي، سنن ترمذی کې امام ترمذی رحم الله ابواب الزهد کې یو حدیث نقل کړی دی. دغه حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام څخه نقل کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، یعنی د انسان او د سړي د اسلام شایستوالی دغه دی چې دی لا یعنی کارونه پرېږدي. لا یعنی کار هغه کار ته ویل کیږي چې هغه نه د دین ګټه لري او نه د دنیا ګټه لري. دغه رقم کار ته لا یعنی کار ویل کیږي او لا یعنی کار دا ناجایز دی. دویم سوال، پر موبایل باندې گیم کول دا څنګه دی؟ آیا دا جواز لري او که نه لري؟ ګورئ، پر موبایل باندې گیم کول یوه خبره خدا ده چې دا د وخت زیاده او دا لا یعنی کار دی. لکه مخکې چې ما څنګه حدیث ذکر کړي، د هغه حدیث په روشنۍ کې او د هغه حدیث په رڼا کې دا د دې څخه هم ځان کتل او پرهیز کول دا ډیر اهم دی. دویمه خبره، کله کله په موبایل کې داسې گیم راشي چې هغه بالکل غیر شرعي گیم وي، یعنی په هغه گیم کې سړی و کفر ته هم رسیږي. نو دغه رقم گیم کول یعنی په هغه گیم کې سړی کفري اعمال کوي، یعنی دغه رقم په هغه کې دغه راځي شیان راځي چې سړی دې ته مجبور شي چې په هغه گیم کې دننه کفر وکړي. یعنی یو څو ټیم مخکې په یو گیم کې راغلی و چې سړی به خانه کعبه ویشتله، نعوذ بالله. نو دغه رقم گیم کول یا په گیم کې سړی و بت ته سجده کوي یا په گیم کې سړی توبه نعوذ بالله توبه نعوذ بالله اسلام تشکنزل کوي یا د دین خلاف یو کار کوي، نو دغه رقم گیم کول دا ګناه پر خپل ځای ده، سړی د اسلام هم باسي. دغه رقم گیمو څخه ځان ساتل پکار دی. البته عام گیمونه هغه هم د وخت زیاده د سړي وخت ورضایع کوي، لا یعنی کار دی، د هغو څخه هم ځان ساتل پکار دی.